دا تبلیغي اجتماع چې ده نو دا دغه د تکبر د غرور او د فخر انټیسیز دی بیا ستانه چې کوم دی نو په تا کې خاکساري راولي دا په تا کې چې کوم دی نو عجزي راولي په دا په تا کې انکساري راولي او په تا کې صله رحمي راولي په تا کې د احسان او د اکرام جذبه راولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتونکو زه د بل پروګرام سره د پروفیسر رایشا صاحب سره حاضر یم. سر جی چې کوم دی نو لاهور ته تلو اجتماع ته دا چې کومه د تبلیغ دا سالانه اجتماع وه په چې تاریخ شروع شو و چې نومبر باندې او په 9 باندې چې کوم دی نو ختمه شوه او دا دنه زما په خیال خو ما دا وی چې را دی چې کوم دی نو په وړمبي ځل باندې لاهور ته تللی خدای وجې نه زه مخکې هم څو ځله تللی یم خو به هر حال مخکې مونږ په دغه څیز باندې څه پروګرام نه دی کړی. اوس به زه د سرجي دا تپوس کوم چې سرجي د لاهور چې کومه اجتماع د تبلیغ کېږي په ریوان کې تاسو تللی وئ تاسو هلته څه ولیدلو نظم و ضبط د خلکو د کم ځای نه خلک راغلی او ستاسو انټراکشن د چا سره وشو څنګه وشو لږ مونږ سره. جی مننه اسرار خانه. لاهور اجتماع ته خو دا تقسیم شوي دا اوس پوره ملک زما خیال په څلورو حصو کې په ضلعو کې تقسیم دی دا ضلعې تقسیم کړي دي نو دا یو کال چې کوم دی نو یو نیم پاکستان یو کالي او نیم پاکستان بل کالي او په درې ورځو باندې لکه اوس مثلا دا چې دی نو زمونږ دا باجوړ او دیر پکې د دې طرف شامل نو دا خلک چې کوم دي نو داسې پکې کرک او پنډۍ وه او ډېره ضلعې دي مختلفې ضلعې دي د سیند او د دې طرفونو نو دا خلک پکې شامل او اوس به 2 ورځې بعد اوس به بیا شروع شي دا باقي ضلعې لکه اوس زمونږ سره پکې چې کوم دی نو دا ملکڼ ضلع نه وه شاملو نو اوس به په دې کې هغه ضلعې شامل شي چې کوم د دیو نه پاتې شي او سواد په چې کوم دی نو بیا کال له نمبري نو داسې دا په یو ترتیب باندې دا خو خپل یو ترتیب دی او روان یې ځکه چې اوس د دې هغه منیجمنټ دومره ګران دی دونه ډېر خلک چې هغه هلته کې راځي نه دا نیم ووایه چې دا یو 4مه حصه د پاکستان اجتماع وه خو په دې کې چې کوم دی نو تا هر طرف ته به چې کاته نو یو حدي نظر چې کوم دی نو د خلکو ټینټونه و خلکو او په هر ځای کې دومره رش و چې په هغې کې چې کوم دی نو ووایه چې ګرځېدل خو پکې انتهایي مشکل او چا کم خلک هر اجتماع له ځي نو هغو دا وی چې د دې کال دا کومه د دې اجتماع دا رش دی نو دا مونږ په هغه اجتماعګانو کې هم نه لیدلی چې کله د ټول پاکستان خلک په یوې اجتماع له وراتله نو او تاسو د انتظام خبر وکړه نو د هغوی خو خپل ووایه چې داسې نه ده چې 2000 دي 5000 دي 10,000 دي 100,000 خلک دي او هغه کار کوي. اسرار خان ته پته نه وي خو ته به په دې باندې حیران شي چې 60,000 کسان خو هلته مفت لنګر خوري د هغو خپل کار خلک د مخکې نه دلته مستقل موجود دی هلته کې چې کوم دی نو په هر اجتماع کې دا د کار خلک له راوغواړي نو 60,000 کسان دغلته کې رزق خوري او بیا چې کله دا اجتماع اوس ختمه شي نو دغه ځمکه دې ټوله واړي او دا خلک چې دونه ورسره خلک دی چې په دې باندې ټوټل به اوس سبزیانې وکري او د دغې سبزیانو نه بیا دغه خدي دغه خپل مرکز د خوراک او د هر څه دغه دغې نه حاصلوي او په دې کې دا اوږه او کم پالک او سبزیانې څه قسم دي دا ټول بګي نو دونه لویه ایریا ده او په هغې په هر ګوټ باندې د هغو خپل خلک ولاړ دي هغې سره نه ټوپکې نه توانجایي نه بل څه صرف یو لوړ ورسره په لاس کې د خو چې په کوم ځای باندې ووایي چې یار دې ځای کې نه په وړاندې څوک نه نو بیا نه بیا پکې بله خبره نه یو چې دی نو هلته کې تاسو ته به که چېرته لاړئ نو تاسو ته تجربه وشي چې په هغې کې دا یو د لکونو خلک دی نو ظاهر ده چې د لکونو خلکو ته د خوراک ورکولو دپاره هلته په زرونو کې خو کم سے کم دا خوراک وټلي پکار دي نو هغه بېشکه وي خو هغو داسې خلکو له ورکوي چې هغه چې کوم دی نو د دې دغه سره د تبلیغ سره وابسته خلک دي یا چې کوم دی نو هغه داسې ایماندار خلک دي چې د هغې سره خبره په ست جوړ باندې شوي اجتماع له هغو ته د ځان نه څه کرایه څه پیسې نه دي خو هغه وایي چې دا کوم ظاهرین دي نو چې دوی ته په منیمم ریټ باندې خوراک څښاک میلاو شي
نو هلته به تا ته چې کوم دی نو د غوښې پلیټ په پوره اجتماع کې چې ته په هر طرف باندې لاړ شي چې په 90 روپۍ دی نو په هر ځای کې په 90 روپۍ دی چې کم شی په 50 روپۍ دی نو په هر ځای کې په 50 روپۍ دا پکې نشته چې لکه په ریټ پسې ګرځېدل نشته د سره ګران دی نو لکه مطلب دا دی چې بل جب ارزان دا په یو دکان کې تاسو کې چې کجوره په سود راته بیا نه چړاوه چو چې هغه درته وایي چې دا 480 روپۍ کیلو دی نو دا په هر وټ کې 480 روپۍ کیلو دی کوالټي به هم دقه وي نو د هغې انتظام چې کوم دی نو په دې حساب سره به زه دا ووایم چې د هغې انتظام انتهایي زبردست وي او بهترین نظم وي هلته کې چې کوم دی نو ماحول څه یو خلک څنګه خامخا به دا تپوسي نو زمونږ عام خلک زما په شانتې خلک هم زمونږ پرې هم ډېر اعتراضونه کړي مونږ به بیا مړه دا څه خوشه کار دی بستره راوالو کور پرېږده هلته په دوړو کې پرېوځه اسرار خان ډېر لوی خلک چې په عصري علومو باندې هغه ډېر پوره وي په عصري علومو کې صرف پوره نه وي بلکې هغه په غټو عهدو باندې پاتې خلک وي نو هغه خلک به هم په هغه پروړ او په دروز او په خاورو کې ناست نو به تاته یو مثال ووایم یو کس پکې خبره وکړله وی چې په مخکې یو اجتماع کې چې کوم دی نو یو داسې مشر سړی و بلوچستان والا سره راغلی و نو یې داسې ډډې والې وه نو هغه وی چې یاره ما دې تپوس وکړو چې سیوه تاسو د کوم ځای کې نه راغلي نو هغه راته وایي چې یاره دا خو د بلوچستان القدر زه د بلوچستان ظاهر ده چې یم نو چې ښه تاسو چې کار څه کوئ نو هغه وی که تا ته چېرته داسې یاد یو دا ټي وي ګورې نو په اولني ځل مصنوعي باران په بلوچستان کې شوی و نو چې زه هغه ساینټسټ یم نو هغه ورته وایي چې یاره دغه بیا دې ما تپوس وکړو چې دا باران څونه د پیدې و نو د هغه الفاظ داسې دي چې شاید چې تا ته په دې دغه کې به ستا په دې ویلا کې به دې کې داسې خم ونه لګي خو هغه ما ته وایي چې هغه د شیطان میچارج وي ما ورته چې صیبه ستا ریسرچ دی ته چې کوم دی نو ساینټسټ دی تاسو هغې ته په دې نظر ګورئ تاسو په خپله کړی دی اوس ورته په خپله په سپک نظر ګورئ نو هغه ورته چې خانه زما دا سپک نظر یا د دې خبرې یو وجه ده او هغه دا ده چې د باران په هر یو څاڅکي کې داسې څه قسم چې کوم دی نو ګیسز څه کیمیایي څیزونه څه بکټیریا څه جرمز دا څیزونه شامل دي په هر یو د باران په څاڅکي کې چې هغه د بوټي دپاره د ځمکې دپاره مفید دي خو موږ چې کوم باران وورو نو هغه د دې څیزونو نه خالي و ځکه چې دا پاسیبل نه ده چې موږ هغه هر یو څیز راغونډو او په یو څاڅکي کې بند کړو او هغه بیا راوورو نو زه هغې ته ځکه چې دی نو ما دا ووایي چې دا د شیطان میچارج وي نو چې باران خو هغه باران دی چې هغه د ځمکې دپاره الله تعالی د فایډ نه کم راځي نو اسرار د ځمکې آبادي ده نو داسې قسم خلک په هغې کې په دغې خاورو کې پراته وي او زما خپله چې کوم د دې د اجتماعاتو نه یو نتیجه اخذ کړې ده نو زه وایم چې دې له تک په دې پکار دی دا خو نه ده چې دا څنګه هغه نور خلک کوي زه خبر نه کوم چې په دې کې یو اوس په یو په دونه دی یا یو کم په 50 کروڑه هغه خبرې به ترې لرې کړو هغه د الله کار دی چې چا له څونه ثواب ورکوي ولا په دې کلي کې هم ورکولی شي هلته ورکولی شي خو زه وایم چې دې له په یو ځل په دې یو غرض خامخا تک پکار دی چې دا په کال کې یا په دویم کال په کال کې هم اوس نه راځي په دویم کال راځي نو دې له چې څوک لاړو نو د ده د ذهن نه او د ده د مزغو نه به چې کوم دی نو لویوالی او تکبر لرې کېږي نو که څوک وایي چې زه دې متکبره نه یم نو دی دې وله خامخا ځي او یا به چا کې غرور دی او دی وایي چې یاره زما په دې خپل غرور او په دې متکبرتیا باندې لاس نه رسي نو که دی دې له لاړو د نه به خامخا دا لرې کوي ځکه چې دغه ماته د اینټي تکبر والا یو کار ښکاري کم چې تبلیغي اجتماع ده ځکه چې ته لاړ شي نو اسرار خان هلته که ته غواړې هم نو تو ځان له چې کوم دی نو تیکي او یا ته ځان له کبابونه او یا ته ځان له ښه خوراکونه نشي یا به بهر راوځي له اور ته به راځي ظاهره ده که تو په اجتماع کې دننه نو د دې ټول خلکو خوراک تقریبا یو شان یوه دویم دا ټول خلک بس مکم لاسي
دا چې ځي واشرومونو ته د هر چا په سر به دوړې الوځي دی به که لوی سړی دی او که غټ سړی دی نو دا هر یو بل ته په نمبر کې ولاړي واشروم ته په نمبر کې ولاړي او د چاردام ته په نمبر کې ولاړي نو په دې 3-4 ورځې کې چې تېرېږي نو د ده د مزغو نه او د ده د زړه نه هغه تکبر او لویي او دا غرور لرې شوی نو د دې دپاره دی چې دا یو اینټي غرور یو اینټي تکبر عمل دی او دا په دې وجه باندې خامخا کول پکار دی نور چې دی نو زده کړې او دا خو ظاهره ده چې که څوک غواړي نو به په کور کې هم وکړي او جی قدمن کتونکو دا ریوند اجتماع چې کوم تبلیغي کیږي سترجي د هغې نه تازه راغلی نو د هغې په حواله باندې تاسو د هغې خبرې واورېدې او الله تعالی دې مونږ ټولو ته دغه اجتماع ته د تګ او ورسره چې کوم د دغه خلکو سره د ناستې او دغه انکساری طرف ته تلو توفیق راکړي مونږ له اجازه راکړئ د الله په امان السلام علیکم